بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو کتونکو، زما پر خوا کې تاسو ته ماشوم نه دی یتیم شوی دی په دې سیلاب کې. دی د پښتنو مېرې ته د والد صاحب چې دی نو هغه هم د سیلاب وړی و او شهید شوی دی. ستاسو نوم دی؟ رؤوف. ها، ستا والد صاحب سیلاب وړی و؟ کله؟ دا د جمعې په ورځ. جمعې په ورځ. ښه، نو تاسو سره څه امداد شوی دی؟ لږ ډېر شوی دی. لږ ډېر شوی دی. د راشن ماشین چې راځي نو تاسو له پکې درکوي؟ نه درکوي که نه؟ سیټ دی تاسو؟ نو څه مطالبه څه کوئ؟ طالبه ته ووایه هغه پیر صاحب. السلام علیکم. دا ماشوم دی دغه یو د مور دغه یو پلار دغه یو ماشوم دی، هلک دی. نور درې خویندې دي، یو د ده نه مشره، دوه د ده نه کشرانې دي او د خدای تعالی هغه بېوسه دي، د ترونو نه هم جدا دي. بل دلته کې چې کوم متاثرینو له چې کوم امداد راځي نو هغه خاص مقامي دغه ته بره ګانشال ته ځي، یا بره خاص چې کوم دغه ځایونه چې کوم ځای ته روډ برابر دی هغه ځای ته ځي. دی پکې اګنور کېږي لکه؟ دی پکې اګنور کېږي. راشن نه خاص کر دی ډېر اګنور شوی دی. داسې لږ ډېره مرستې ورسره شوي دي، خو هغه لکه چې د مستقبل سوچ وکړي نو دغه پې کم دي لکه. او دوی ځای ته روډ نشته نو چې ځای په ځای لکه الله دې خوشحاله کړي، ډېر کسان راغلي دي بره د دوی ځای ته خاص راغلي دي، خو زیاتره خلک لکه دی اګنور کړی دی، اتلي په بره تلي دی پرېښی. نو زه لکه دا ټولو ته دا اپیل کوم چې مهرباني دې وکړي، لکه د دوی د خاص کر مرسته ځکه وکړي چې لکه د دوی د ګټې وټې څوک نشته. دې ماشوم نه ټول لکه غونډه ذمهواري په دې ماشوم راغلی ده. نو چې څوک هم بس داسې چاره سي او څوک ورسره هم دغه کوي نو مهرباني دې وکړي چې لکه د دوی سره دې اګنور کوي نه، د دوی سره د هر قسم مالي مرستې او که څه مرستې هغه دې ورسره وکړي. راشن ضرورت دی؟ راشن ورته هم ضرورت دی، خاص کر د پیسو ورته زیات ضرورت دا دی چې لکه چې مخې ته مستقبل خو به هر څه په نن سبا په پیسې دي، او د پیسو دیو آلریډي لکه دیو چې نو دیو محتاج او غریبي و ډېره زیاته قرضداري دي. په کلي کې داسې دکانداران دي چې هغه په دیو باندې پیسې دي په لکونو روپۍ دي، او دیو پلار هم ډېر کمزوری لکه غریب انسان. نو چې څوک هم دغه نو لکه مهرباني دي کې دغه دې سره وکړي، مرسته دې سره وکړي. قدرمنو کتونکو، دا رؤوف ماشوم دی، یتیم شوی دی. دغه یو کس دی، درې خویندې دي. تاسو دې کس خبره هم اورېده. نو دی په راشن کې اګنور کېږي، او نو برای مهرباني کوم خیراتي تنظیمونه چې مونږ ګوري، حکومت وخت مونږ ګوري، د پښتنو مېرې سره تعلق دی، ته ده هم څه غور فکر وکړئ. او که څوک هم تاسو د مدد کول غواړئ زموږ سره رابطه وکړئ، انشاءالله موږ به در سره راشو او دوی سره به میلاو شو. تاسو ما ته بیا خپل نمبر راکړئ. صحیح ده؟ آی زی پی سره نمبر به موږ درکړو، نو په هغې باندې آی زی پی سره نمبر به درکړو چې څوک هم مرسته کوي جو آلریډي دوی ته میلاوي. صحیح ده. نمبر ستا نمبر دی؟ او زما نمبر دی 0344 960 48 26. ستا دا څه دی؟ دا مې وراره دی. وراره دی؟ د ده پلار چې دا ما خپلې ترور زوی دی. نمبر ته بیا ووایه. 0344 960 48 26. دا یې نمبر دی زی پیسې او زه یې ترېم. ښه، زه یې ترېم. صحیح ده. نو په دې باندې تاسو سره رابطه وکړئ. مننه جي، د الله په امان.